ودي سورة كي آخر لكم آياتون راغلي لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. ده تمثيل أو زجر براء المنافقين. مطلب ده لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا. كدا قرآن ما پغره نازل کړه وې نو هغه به زری زری شي شیګانو چې موږ ټول قرآنونه یکدو دا خو نه زری زری کی الکه د غوي زامنو دې مطلب خدا نه دی. الله و چې انسان له استعداد ورکړي دی دا خو تمثيل دی. لکه وسړی چې زما په ملا باندې غر سور دی مطلب یې بوج نه مراد دی زور نه مراد. او انسان اورې یریږي والله الذي لا اله الا هو. ادري درجه التوحيد دي او دي آياتون کې اسم اعظم دي. بسم الله الرحمن الرحيم. وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق. سورة ممتحنة. ويسرون على أنفسهم مخي سورة كي ولو كان من خصاصة. نبي عليه السلام کرم المرأة غينه قرون كسنو. نبي عليه السلام زمان المرأة بتسوق وتي وركينه أبو دردار رضي الله باسي. ځان سره بوتو ډیوې مړ کړه په خپل ځان اسې شرب کو خزي اسماعیل مو دوسار جبريل امين غزاك الله البارحه من فلان وفلانه. الله رب العالمين له خوشاله فلان کې خزي فلان کې سړینه د نبی عليه السلام المجو مور. سورة ممتحنه ترتیبا د سورتونو د قران نشپیتم ونزول کې کانو بعد الأحزاب وقبل النساء. بعد الأحزاب وقبل النساء. وخلاصة کی په ابتدا انتها کی زجرونه د ضعیف مومنانو د پاره ورته کفارو سره تعلق مساله د کفارو سره تعلق مساته زجرونه په ضعیف مومنان یعنی مسلمانانو چې احکامات او تلانو معلوم و د دین ابراهیم متبع شي او پنځه اسباب مقاطعه چې ولې مساته دا د وجه پنځه اسباب مقاطعه او په درمیان کې یو قانون د پر د مؤمنانو او یو قانون د نبی علیه السلام. نبی علیہ الصلوۃ والسلام زبیر ابن عوام او علی کرم الله وجهه او مقداد ابن اسود ولېږه چې لاړ شي روزیه خاف کې د زعینینا کاغذ راوړي. دوی لاړه او دا کاغذ تل راوړ هغه څه خو د خپل خو هغه پریدو دي نه. هغه د حاتب ابن ابي بلتعه رضی الله تعالی عنہ د مکه کفارو ته داغي د نبی علیہ السلام د اراده د جنگ نه خبرول. عمر سے بھی چیزیں قتلوں نبی علیہ السلام ہوئی چنا دتا بسنا وای دې نصرانی مسلمان شه دویل ته یا رسول الله ما ته پته و چې سنش ویل ما بچیو ما نه پاتې شو مې کاغو ته تاوان ورسې زګ زما خو نسب نشته دلته کې زما د بچو د مال حفاظت وکړو زما یقین چې تا دا سنش ویل. عمر سے بیا قتل نبی علیہ السلام نه دا خو بدری دی تا ته پته نشته چې بدریانو ته الله ښکاره شوی دی چې لقد غفرت لكم ما تاسو ته بخښنه کړې او دا هغه صحابي دی د په سر باندې نبی علیه السلام ډېر خفه کېږي د ټولو صحابه کرام. دته یو غټه کارنامه ده چې نبی علیه السلام دعوت ورکړه چې څوک به زما خط مقوقس د مصر ته ورسوي نو حاتب رضی الله عنه به ورسو مزل حلیفه کې در بدر سره بار ځای دی درې تنه مسلح راغله دې په خطر کې شو. هغه ورته مې ریګه مونږ تاسو سنوي مونږ نبی علیہ السلام په رواني نو د پزړه کې رااله چې د دې علاج مخ کې پکار دی
نو دې ته وی چې نبی علیه السلام یو قاصد روان کړل مصر ته، نو دغه تلاش پکار دی. نو د ځان سره یو ملګری بوته سیراب نومي، چې بوته هغه په لاره کې مړ کړ، غر نه وړو هلته کې مړ او بیا راغی. هغه ته وی چې هلته کسان درې دي او موږ دوی یو تن بل ملګری شي، نو بل ځان سره بوته په بله لاره هغه هلته کې مړ کړ. بیا دغه درېیمې مړ کړ، بیا روان شو مصر ته او سامان هلته کې کېښوده چاته دلته چې څه لټه غوټه وغه ځان واغست. زه وي تاسو پسې نو دا هغه واقع بیان. بسم الله الرحمن الرحیم. سورة صف